د کمیونټي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پاکستان مشرانو د ملک سلامتی اولین ترجیح ګرځولې ده او سلامتۍ دپاره پاک فوج په شمول نورو امنیتي ادارو کلکې ملګرتیا کولو اعلان کړی دی. په دې سلسله کې کوز دیر باډوان غارګي کې د یوې غونډې تابع شوې وه چې پکې د سی ډي او مرکزي سینیر وایس چیرمین ملک جمیل احمد، ملکن ډویژن چیرمین حضرت محمد وردګ، کوز بردیر چترال چیرمینانو احسان الحق مشوانی، ملک شاهد خان، جاوید خان، علما وینګ مشر مفتی سراج علی رحمان په شمول ګڼ شمېر کسانو شرکت کړی و. غونډې ته د وینا په وخت ملک جمیل احمد او حضرت محمد وردګ وینا وه چې د دوی تنظیم معاشره کې امن و امان برقرار ساتلو، منشیات پروشۍ، هوایي ډزونه، سپا معاشرتي مسلو حل، مریضانو او بېکسه خلکو مرسته کول، مسلکي اختلافاتو خاتمه ختم نبوت ته فروغ ورکول، پاکستان دفاع دپاره انتظامی خصوصي توګه پاک فوج ملاتړ دپاره کار کوي. دوی ویل چې نن سبا د پاک فوج او عیسائی بدنامولو، ولس او دوی ترمنځ فاصلو پیدا کولو بین الاقوامي سازش او پروپیګنډا روان مهم په سختۍ سره غندنه کوي او ملکی سلامتیا دپاره پاک فوج مکمل مرستې او ملاتړ اعلان کوي. او خراب و چې موږ دا قوم بیدار کو او دې ته هغه پیغام ورسو چې کوم خلک په دې معاشره کې ګډ شوي دي او د دې ملک او قوم د دې ادارې خلاف هغې له غوږونه راکوي. نو انشاءالله زمونږ محنت زموږ کوشش دا یو دی چې دغه معاشره کې دننه کومې پټې خبرې دي دا راښکاره کړو او د دې معاشرې هر بنده ذهني طور بدني طور پوه کړو چې بی دا ادارې زمونږ دی، دا ملک زمونږ دی، دا پولیس زمونږ دی، دا آرمي زمونږ دی، موږ د دې نه یو، دي زمونږ نه دي. چې دا یو بل نه یو نو یو بل خلاف به څنګه ودرېږو؟ سوال نه پیدا کېږي. انشاءالله تر مرګه پورې به موږ دې ادارې سره یو، د دې ادارو خدمت به وکړو انشاءالله. د دې ملک او قوم دپاره که د سی ډي او ممبران دا خلک غواړي چې قرباني ورکړي انشاءالله موږ تیار یو. زمونږ د سی ډي او تنظیم الحمدلله په ټول پاکستان کې تقریبا 7 لک ممبران لرو. دې ټیم زمونږ د ګران پاکستان او زمونږ د پاک فوج او زمونږ د پاک پولیس د تمامي ادارو خلاف چې کوم سازش بیرونی او اندرونی دشمن نه روان دی، نو موږ سی ډي او تنظیم دا مناسب په دې وخت کې وګڼله چې موږ چغه چوته کړو چې د پاکستان قوم ای دشمنه، که هغه بهرنی که اندرنی، د پاکستان قوم په دې شي ته نشي دوکه کولی چې د خپل ملک خلاف به وچلیږي. سی ډي او تنظیم انشاءالله دا وعده کوي چې د آخرو سلګو پورې به د پولیس نه نیولې د آخري ادارو پورې شانه به شانه ولاړي. غونډه کې د کوربنو لخوا راغلي مېلمنو ته هارونه ور په غاړه کولو سره نوي ممبرشپ کارډونه هم تقسیم کړی شول. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوز دیر.